نبوت آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. لکه څرنګه چې در نور رڼا سړی اله پیژني چې دې نور وپیژني، او څو پورې چې نور نه وي پیژندلی نو دې د نور رڼا نشي پیژندلی. د مسلمان ایمان دام پشان د دق نور د رڼا او د نور د دغې نور دی چې د دې دپاره نور او آفتاب آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. نو د مسلمان ایمان به اله معتبر وي او اله به دې خپل ایمان وپیژني چې دې دغه آفتاب د نبوت او نور د نبوت آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وپیژني. ځکه الله رب ذوالجلال بیان فرمای النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امهاتهم. پاک پیغمبر آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اولا بالمؤمنین زیاد لائق دے او زیاد بہتر دے او زیاد نزدې دے په مؤمنانو سره من انفسهم د هغوی د ځانونو نه، و ازواجه امهاتهم او بیبیان محترمه د پاک پیغمبر دا میاندې دي د مؤمنانو. اوس رسول الله مبارک زما استا په نفس کې په تصرف کې زما استا نه زیات بهتر دی. ما ته په خپل نفس باندې یو کار نشو کولی، یو تصرف نشو کولی، خو کو آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وغواړي نو هغه کار به په ما ته باندې فرض وګرځېږي. لکه د مسلمان د پاره خودکشي کول دا حرام دي، د مسلمان د پاره خپل ځان وجل دا حرام دي، خو کو آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو مسلمان ته ووایي چې اور لګېدلی دی او د اور لمبې بلیږي او ته دې اور ته ورټوپ که ځان وسوځوه، نو د دغې مسلمان دپاره دغې اور ته وردانګل او ځان سوځول دا فرض ګرځېږي. ګوره ما اوس دا خپل نفس دی، خو که دغې اور ته وردانګو او خودکشي کوو دا حرامه ده. خو که آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راته حکم وکړي چې اور ته ور ودانګه او ځان وسوځوه، بیا حرام نه بلکې فرض ګرځېږي. او کو دغه کار دې اونکو کما خبره چې درته آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کړې ده په دغې باندې عمل اونشو نو د انسان ایمان کامل نه ګرځېږي او انسان د ایمان نه خلاصېږي. الله رب ذوالجلال بیان فرمای النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، زیاد لائق دی د خپلو ځانونو نه، زیاد بهتر دی د مسلمانانو د ځانونو نه آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د مؤمنانو په نفسونو کې د تصرف کولو. دغه پاک پیغمبر سره پیژنې به او محبت به ورسره ساتي، مینه به ورسره کې. ځکه آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان فرمای لا یؤمن احدکم، ایماندار نشي کېدی هیڅ یو کس په تاسو کې، هیڅ یو کس په تاسو کې حتی اکون احب الیه، تر دې چې زه شم زیات محبوبه هغه ته د چانا می والده د پلارنا
وولده او د بچینه والناس اجمعین او د تمام خلقونه. چاته چې زه د دې تمام کائنات نه زیات محبوب نه یم، آقای نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان فرمایي هغه پورې هغه انسان د ایمان خاوند کېدی نشي. نو د رسول الله مبارک سره محبت، د رسول الله مبارک سره مینا دا د ایمان جز دی. د چا چې د آقای نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره عشق نوي، د چا چې د آقای نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت نوي، دغه انسان ایماندار نشي کېدی. کو دې زرها کرته دا دعوی وکړي چې زه مؤمن یم، زه د ایمان خاوند یم، خدا مؤمن نه دی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته چې کله پته ولګېده چې رسول الله مبارک بیان فرمایي لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین، چې هغې پورې انسان مؤمن نشي کېدی چې دته زه د تمام کائنات نه محبوب نشم. نو صحابه منافقان نو، صحابه د زړه نه پاک خلک او داسې نه وه چې په خوله به یې یوه وه او په زړه به یې بله وه. راغې آقای نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بیان فرمایي رسول الله مبارکه ته ماته د خپل پلار نه ګرانې، ته ماته د اولاد نه ګرانې، رسول الله مبارکه د دې تمام کائنات نه راته ګرانې، خو رسول الله مبارکه د خپل ځان نه راته ګران نه. رسول الله مبارک ورته وفرمایي عمره اوسم مؤمن نشي کېدی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې دا واورېدل ورته وایي رسول الله مبارک اوس راته د خپل ځان نم زیات ګرانې. وی عمر رضی الله تعالی عنہ ته دا پته نه وه چې دا کم محبت یادوي او دا کم عشق یادوي، دا عشق او دا محبت عقلی دی ته ویلې کېږي. په دې باندې بیا چېرته خبره وکړو، یعنی چې مقابله زما د نفس او د رسول الله مبارک راشي نو زه به خپل ځان غورځوم او د رسول الله مبارک نفس ته به ترجیح ورکوم.